أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة نحل شرود وأقسموا قسمنا خريدا كافران بالله دا الله بذات باندے جهد أيمانهم بشدة قسمنا خبلو باندے مضبوط قسمنا خري پس باندے پدی خبر باندے لا يبعث الله چی نب پورتا کید بری تلا دی لرا من هغه سوک یموتو چې مرشي بعد الموت یعنی رست د مرګ نه بیا ژوندي کېدل نشته د قیامت نه انکار کوي جواب کوي الله تبارک وتعالى بلا او وعدا معنا وعد الله وعدا وعده کړي بری تعالی په وعده کولو سره علیه پدی باندې بعث بعد الموت باندې چې مرګ نه بعد ژوندي کېدل شته حقا په حق سره لكن أكثر الناس أكثر خلقنا لا يعلمون علم نلري پدې باندې صد پارا د خلق واپس د قبرونو پورته کوي الله تبارک وتعالى ليبين د پارا چې واضح کی لهم دلرا یعنی ليظهر لهم الحق چې ظاهر کی دلرا حق الذي اغا حق یختلفون چې دی به اختلاف کولو فيه پد حق دا ورته ظاهر کې زکه پاسې بری تعالی وليعلم بلد پر پرتکی د قبرونو وليعلم چې پوښي الذين كسان كفروا چې کفر کړي دي انهم یقینا دي چې کانوا کاذبین دروغجن چې دی پوښي چې دا دروغجن دي د پر بری تعالی پاسې اوس دا خبره چې دا دومره مخلوق بسنګ بری تعالی پورته کوي د قبرونو نو رب کریم انما یقینا خبر دا د قولنا قول زمونږ یعنی امر زمونږ لشین یوشی لرا اذا اردنا وکل چې را د وکړو غیلرا ان نقول دا چې وای مونږ له دې شیز لرا کن شاف یکون فهو یکون پس هغه کیږي نو په قیام د ساعت باندې هم دغه سي امر بکو چې بس قائميږي با په یو امر سره به دا ټول مخلوق را پورته شي والذین کسان هاجروا چې هجرتونه کړي دي فی الله من فی سبیل الله پلار د الله کی من بعد ما رست داغین ظلمو چې ظلم کړي شي په دې باندې نازل له په حق د بلال سیو خباب او عمار د دې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین دی بارکه نازل شوی د صہیب دی بارکه دا نازل شوی دی ډیر ظلم وکړو د اهل مکه په دې باندې مشرکانو دی بیا هجرت وکړو مدینه منوره ته آیات نازل شو الذين كسان هاجروا چې هجرتونه کړی دی فی الله فی سبیل الله پلار د الله من بعد ما رستدغن الظلم چې ظلم کړی شوی په دې باندې یعنی شړل شوی د خاري خپلونه عذبوا عذاب ورکړی شوی او اوذو فی الله او ضرر رسول شوی دی لره په دین د الله باندې فی الله فی دین الله رب کریم فرمای دی خلق لرا لنبوئنهم خامخ په تاکید زیب ورکوم دی لرا فی الدنیا په دنیا کې حسنه ډیر خل زین ارض حسنه زمکه خل زیب ورکو ولا اجر الاخرته خامخ اجر د اخرت چې اکبر ډیر لوی دی لو كانوا يعلمون کچری وې دی پوی دی دا خلق نو دی بچره هم به هجرت پات شوی نه یا لو كانوا يعلمون کا چې دی پوی دی نو دا زه چاته ورکو خلینو بو انه فی الدنيا حسنه چاته ورکو خل ازمکه الذين كسانوا لرا صبروا چې صبرونه کړی وي علامه ظلموا پاغه سبان دي چې ظلم کړی شوی په دې باندې وعلى ربهم پر خپل باندې توکلون دي توکل کیا فی کل امورهما په ټول کارونو کې نو دې د بار مخول زوی په دنیا کې وما ارسلنا دا خبري جواب دې دی بویل چې تو فرشته نه زمون پشانته بشر خوراک څخه کې آیات نازل شو وما ارسلنا ندی نګری مونږه من قبل کولاندستانه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسولان مونږ ندی لګلی الا مگر لګلی مو دی رجالن سړی پسړو کې مو ټول رسولان لګلی فرشتي نو جنات نو زنان نو ټول رجالو الیهم دی لرا
که تاسو دا نه منئ اے مشرکانو اے کافرانو فاسألو تپوسو کیا اے اهل کتابو اهل الذکر دا اهل علم نه تپوسو کیا دا کوم چې عالمان دي پتاسو کې عبدالله ابن سلام سے وغیرہ ان کنتم کچره تاسو لا تعلمون نپویږئ یخبرونکم ان جميع الانبیاء کانوا بشرنا دی به تاسو ته خبر در کې چې ټول انبیاء بشرو ارسلنا ولګو دي سدیا سر رجالا لګلو موږ دا سړي دا رسول بالبينات بواضح معجزات باندې والزبر منا الكتب السماويه په کتابونو آسمانیو باندې وانزلنا نازل کړي مونږ الیک تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الذکر ذکر لرا مراتنا قران کریم دی ولی منازل کړي ليبین د لپاره چې واضح کړي للناس د لپاره د خلق ما هغه توحید نزل چې نازل ولې شي لهم دلرا په قران کریم باندې ولعلهم خیگ دی يتفکرون چې دی تفکرو کی فکرو کی سوچو کی هغه سبان دي چې امر کولای شي دی ته په قران کریم کې افامن یا پامان کړي الذين کسان مکروا چې مکرونه کړي دي سیئات بده یعنی شرکیات شو شرکونه کړي دي د دې خبرې نه پامان کی یعنی پامان کړي نه دي پامان کی ان يخسف الله دا چې خسف کړي بری تعالی دی ربهم دی الارض ازمکا کما خسف بقارون لکه څنګه چې قارون غرق کړو نو دی ان يخسف الله چې غرق کړي بری تعالی دی لره په دې ځمکه کې لکه څنګه چې قارون غرق کړو او یاتیهم یا راشد العذاب وعذاب من حيث دا غړخنا لا يشعرون چې دی په پویږي هم نه نو دی خبر نه دی په امن کې دی مطلب دا دی چې نه دی په امن کې او یاخذهم یاونی سیدی لرا فی تقلبهم پتگرا تک ددی کی عذاب راولے یعنی تجارت باندې بروان وی د عذاب براش نو فما هم بمعجزین پس نبوی دی بمعجزین عاجز کون کی الالرا دراتلو د عذاب نه چې دمنه کی د عذاب او یاخذهم یاونی سیدی لرا الله تبارک وتعالى على تخوف پیر سرا یا على تخوف پمانا د تنقص سرا په نقصان باندې من اموالهم د مالونو باندې نقصان راولي او پدې سارو کې پدې فصلونو کې پدې باندې به حتی کې ټول هلاک کې ایا دین په امن کې دي نه دي په امن کې تخوف معنا د تنقص کمواله رو کمواله کې پدې باندې یا ضحاک سب معنا کې على تخوف معنا من الخوف د يرنا پیر سرونی سی یعنی يعذب طائفتنا یو دلیل عذاب ورکی فيتخوف الاخرون دا بل دلو یریږي ان يصيبهم مثل ما اصابهم چې متب مرسیږي داسې عذاب لکه څنګه چې دی بل دلته رسیدلې ده نو او ياخذهم ياوني سيدي لرا على تخوف پیر سره یا معنا على تنقص په نقصان باندې نقصان به کیږي حتی کې ټول هلاک کی لګي کم کی نو فإن ربكم يقينا رستاسو چې ده دا تنقص په معنا ابن عباس سے ابن مسعود سے او تخوف په یری سره معنا ضحاک او قلبی سے کوي فإن ربكم پس یقینا رستاسو چې ده لرؤف خامخ مهربان ذات ده رحیم رحیم ذات ده اولم يروا ايدي نغوري بلکې خغوري معنا دا اله ما هغه سره خلق الله چې پیدا کړی بری تعالی من شین د سشینا دا دلیل دی په توحید باندې چې الله یو دی یتفیو منا یتقلبو چې ګرځي یمیلو چې میلان کې ظلاله سوری د غان الیمین خیړختا والشمائل او غس اړختا چپ اړختا خا قطاده سے او ضحاک سے اما اليمين فاول النهار مراد تنا اول دا ورځې ده والشمال شمال مراد آخر النهار آخر دوره زیده چې سجدی لګیا دا سوري ده دی نګوري هغه ته چې بری تعالی پیدا کړی د شینا یتفیو من یتقلب چې ګرځي یا یمیلو میلان کوي ظلاله سوري د غان الیمین خیړختا والشمائل غس اړختا چپ اړختا سجدن معنا په حال کون د دې شیزونو کې اشیاءو کې سجده کون کې دی لله الله وهم حال دا دی چې
داخرون دا سوری دی او دا سوری د دی وهم کی دا ضمیر دی ته او دا سوری د دی داخرون من صاغرون ذلیل وین الله ته تابع وي سجدي لګي الله ته تابعداري کون کی د حکم د الله ولله خاص الله لرا يسجد سجدي لګیا ما منا جميع ما طول هغه في السماوات چې پاسمانونو کې دي ما في الارض هغه چې پزماکه کې دي مخلوقات من دابه ذي روح نا دابه ذي روح والملائکه دارنګي فرشتگان هم سجدي لګي وهم دي چې دا فرشتي لا يستكبرون دي تکبر نه کوي عبادت ربهم د عبادت در خپلنا يخافون يريږي دي ربهم در خپلنا من فوقهم هغه چې فوق دي د دینه هغه نه يريږي امام قرطبي رحم الله وي يخافون ربهم من عقاب ربهم دا عذاب در رب نه يريږي وعذابه عذاب نه يريږي بان العذاب يقينا دا عذاب چې دا مهلك عذاب انما ينزل من السماء دا اسمان نه نازلېږي بر نه نازلېږي نو يخافون يريږي دي ربهم درقبلنا من فوقهم من العذاب فوقهم دا عذابنا چې بر د دې دي ويفعلون كيد ملائک دا فرشتگان ما غس يؤمرون دي ته چې امر کولې شي نو هر کله چې دا په السماوات مسوق مخلوق دي د زمکي مخلوق ټول الله ته سجده لګینو اے بندگانو اے عبادو فسجدوا لله تاسو هم سجده ولګوئ الله تبارك وتعالى ته سجده لازم شو وقال الله ويلا تبارك لا تتخذوا من سيتاس إلهين خدایان اثنين دوا دلتا اثنين تاكيد دا پارا راو دلتا تسنية عددا ندا نوعين دو قسم خدایان من سيا دی بویل چې دا یو خدای د پاره د خیر شو د بل د پاره د شر نو دا کار ما کویا انما یقینا خبر دادا هو دا الله تبارک وتعالى چې د اله واحد اله یو دی الله یو دی بس دغه ذات د خیر او شر مالک ته بل څوک نشتا فیا پس الله وی خاص تمانه فرهبون فخافوني ويرګیا معنا توحید ومنیا زکه دو قسم خدایان ممنیا وله دی الله لرا ما هغه سری په السماوات چې پاسمانونو کې دي من الملائکه والارض هغه چې پزمکه کې دي من المخلوقات ټول الله لرا دي وله دی الله لرا دین من دین دی په معنا د طاعت او طاعت دی والاخلاص او اخلاص دی الله لرا طاعت او اخلاص دی واصبا من دائما دائم يا من لازما واصبا من لازما لازم ندي الله لرا يا واصبا من ثابتا ثابت دا طاعت و اخلاص الله لرا معنی دا طاعت الله واجبة ابدا اطاعت الله تبارك وتعالى واجب ده همیشه افغير الله غير د الله نه تتقون ما تخافون يريږي تاسو استفهام دې په طریقې د انکار بغیر د الله نه بل چا نه مې يريږي الله نه یریږي بوتانو نه ولې یریږي تاسو وی ولې د چا نه یریږي صرف د الله نه ولېږي ځکه وما بكم هغه چې پتا سو باندې دي نعمتین د نعمتونو نه فمن الله پس دا د جانب الله نه دي نو د الله نه ویریږي ثم بعد مسکم کله چې ورسیږي تاسو ته ضر من الشدت او تکلیف قحط مرض ورسیږي تاسو ته فإليه پس دی الله ته تجأرون ونا تتضرعون تاسو عاجزان او زاریان بیا کوي ترفعون اصوات بیا اوچتوي د اوازونه په دعا کې زاریان کوي په تکلیف کې پراحت کې الله نه یادوي بیا ثم اذا كشف كل شيء کې الله تبارك وتعالى ضر ضرر عنكم استاسنا اذا فريق پسنا صاحب یو ډله منکم استاسنا بربهم پر خپل باندې یشركون شریک دا بوتان ولې شریک لیکفرو دي د پاره چې کفر وکړي بما پاغ نعمتونو باندې اتیناهم من اعطیناهم چې ورکړي مونږ دی لرا دا نعمتونه چې صحت ده راحت ده بدن مو ورته ورکړي رب کریم فرمای فتمتعوا پس عيش کړئ تاسو په نعمتونو باندې په کفر کې عيش وکړئ فسوف بزرد چې تعلمون تاسو به پوه شئ ماذا يفعل بكم چې سکار کولای شي تاسو باندې یو مثال ده مثال ګور رزق ورته الله ورکړي نعمت ورته الله ورکړي
کړی دی الله پیدا کړی دی او بیا عبادت د بوتانو کوي یو مثال دی وی قړت قړت د دلته خیجه واګې د عزیز خان کراچه رزق الله در کړی دی صحت الله در کړی دی عبادت بوتانو ته کې ډیر جاهل قوم ويجعلون بالحماقت د دې بیانېږي قمقلی د دې بیانې الله ويجعلون دې ګرځي لما حق بوتانو لرا لا يعلمون چې علم نه لري دا بوتان په هیڅ نه پوهېږي نه خبرې کولی شي نه اورېدل کوي نصیبا څه شی ګرځي یجعلون نصیبا برخې ګرځي دي مما د هغه څه نه رزقناهم چې روزي ورکړې مونږ دې لره برخې ګرځي لکه اتمه سپاره کې د دې تفصیل تیر شوی دی برخې به نظرانې به پیش کول هذا لله دا د الله بزعمهم په ګمان باطلو باندې ودا ویل وهذا لشرکائنا دا د زمون شریکانو بوتانو شو رب کریم فرمای تالله قسم په الله باندې لتسالن خامخ تپوس کولې شي د دین یوم القیامه په ورځ د قیامت اما دا سن کنتم چې تاسو تفترون چې ځان نه جوړوي په دنیا کې د دې تپوس به تاسو نه کوي الله